عیسی علیہ السلام د یو دریاب په غاړه را روانو او د هغې دریاب په منځ کې د شګو یو ډیری اوچکې او په هغې د پاسه یو تک سپین غټ مزیدار کاڼی دی دومره ښکلې دی چې زړه راکاږي دلکش نو عیسی علیه السلام ورته ګوري او په تماشه دی یا الله څونه ښکلی کاڼی دی جوړ کړی دی جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو دې کاڼي ته ډېر ډېر ګورې د الله په قدرت جوړ دی حیران یم ګورم ورته جبرائیل علیہ السلام ته دې کاڼي ته رانږدې شه نور عجایبات به وګورې نو عیسی علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام دواړه چې کاڼي ته نږدې شو کاڼي کې دروازه کولو شوله عیسی علیہ السلام دننه ورغی چې وی کته یو بزرګ په مانځه ولاړ دی او په ډېر ښکلې طریقه باندې لمونځ کو چې مانځه نه فارغ شو نو عیسی علیہ السلام ورسره خبرو کې چې د خدای نیکه بنده څونه موده کېږي دې کاڼي کې دننه عبادت کې لګیا یې هغه ته 1500 کاله وشو عیسی علیہ السلام نور حیران شو چې دا دونه ډېره موده عبادت وکړله به څونه اجر الله ورکوي جبرائیل علیہ السلام ته بار روزه بهر راوته سړي پسې ور بند شو نو جبرائیل علیہ السلام ته څنګه نور حیران شوې وی ډېر حیران شو چې د ټولې دنیا د نظر نه پټو په تنهایۍ کې په اخلاص بیریا عبادت کوي 1500 کاله دله به الله څونه ډېر اجر او ثواب ورکړي دي دې ته حیران یم جبرائیل علیہ السلام ورته وی زه راته اوس بله خبره کوم نو نور به حیران شي وی ستا نه رستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي د هغه یو امتي به 2 رکعاته مونځ وکړي نو د دې بزرګ د 500 کالو د عبادت نه به پې ډېر ثواب الله ورکړي ستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د برکته دی او اوس لږ په نغدو کې به حساب وکړو چې ته 2 رکعاته وکړې نو تاله به د 100 روپو ثواب میلاویږي د ابو داود شریف کې دا جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی د مدینې منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده ډېره خشته علاقه ده خو یهودیان پکې اوسېدل غدارانو الله حکم وکوي دې خلکو سره جهاد وکړه نو پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام لاړل او جهاد یې وکړ الله امداد وکړه علاقه فتح شوه او ډېر مال غنیمت په لاس راغی پیغمبر علیه السلام دغه مال غنیمت صحابه کرامو باندې تقسیم کړ نو یو صحابي په خپله حصه کې تجارت وکړ اغشتل خرڅولې کول څه ډېره ګټه یې وکړله نو راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي نن ما دونه ګټه کړې ده چې په دې واده کې یعنې دې غیر چاپېره علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې دی وی څه دې ګټلي دي وی 300 اوقیې مې ګټلي دي یوه اوقیه 40 درهمه ده او یو درهم 3.5 ماسې د چاندې روپۍ ده نو 300 اوقیې له په 40 درهمه کې ضرب ورکه 12,000 درهمه یې ګټلي دي د موجوده نرخ په حساب تقریبا 30 लाख روپۍ یې ګټلې وې سړی ډېر خوشحاله او پیغمبر علیه السلام ته راغی چې ما دونه ګټه کړې دې واده کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې پیغمبر علیه السلام ورته د دې نه ډېره ګټه راته وښیم وی ولې نه وښیه راته وی د فرض مانځه نه وروسته چې څوک 2 رکعاته وکړي نو د دې نه به ډېر لوی اجر او ثواب وشي اوس د دې نه ډېره ګټه تاسو ته وښیم نو او د دې نه ډېره ګټه په دې دیني مدرسو کې ده په خپل هم دې دیني مدرسو کې داخل شو دا خپل بچیم پکې داخل کې او په دې دینی مدرسه کې د قرآن شریف یو آیات که چا زده کړ یا د دین یوه مسله چا زده کړله نو د بني اسرائیلي بزرګ د 500 کالو عبادت له په 50 کې ضرب ورکا او د 30 लाख روپو صدقې له په 50 کې ضرب ورکا او که یو باب د علم چا زده کړ نو د بني اسرائیلي بزرګ د 500 کالو عبادت له 500 کې ضرب ورکا د 30 लाख روپو صدقې له
500 के ضرب ورکا پدې دینی مدرسو کې روزانه بشمیر آیاتونه خولی شي او بشمیر مسلې بیانېږي او بشمیر بابونه د علم نو دا بشمیر ثوابونه د طالبانو ګټل او د دوی د استادانو ګټل دا عوام غریبانان دغه صفات دي نه عوام غریبانان نه دي بے برخې نه دي ځکه چې دا دینی مدرسې استاد او طالب یوازې مدرسه نشي چلولې ځکه د دوی د دنیا ضرورت هم وي او هغه ضرورت چې نه پوره کېږي نو دوی و مزدورۍ لځي مدرسه به خوشې پاتې شي که نه ځي کار نه کېږي نو دا عام مسلمانان چې کومه حلاله ګټه وکړي او دې دیني مدرسې سره تعاون امداد وکړي چنده ورکړي نو د طالب او د عالم کارم روان شو خو روزانه چې دوی دا کم ثوابونه طالبان او استادان ګټي نو دا عوام پکې یو شانتي شریک وي نو دینی مدرسه د عالمانو د طالبانو د عوامو په شریکه ده طالبان او عالمان د الله یو لوی نعمت دی او د دې نعمت قدر وکړه لئن شکرتم لازیدنکم کله دې نعمت هم قدر وکړه الله به دا نعمت ته نورم زیات کی نو عام مسلمانانو ته د پیغمبر علیه السلام د طرف نه سفارش کیږي اکرمو حملة القرآن اے عام مسلمانانو دا قرآن دا خاوندانو اکرامو کے دا دے طالبانو قدر عزتو کے دا دے استادانو قدر عزتو کے فإن من اکرمهم فقد اکرمنی چی دا دوی اکرام چاہو کنو دے زما اکرامو کے ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ اچھا چی زما اکرامو کے نو دا اللہ اکرامو کے نو تب دا خپل علاقے دا یو طالب دا یو عالم قدر عزت کے حقیقت کے دا اللہ و رسول اللہ قدر عزت دے کہ اللہ غیرتی بادشاہ دا چا بدل پزان پریدینا تابم قدر من او عزت من کی اللہ پاک دستاسو دا دین سرمین محبت ہمیشہ اولری او دا دے دے فیض و برکت گیر چا پیر طول علاقے دے اللہ و رسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین